اصطلاحاتی سائنس تے فزکس تے کیمسٹری دا انګلیش تے تاریخ خپل اصطلاحات دي دغه شانتي قران کریم د فهم د پاره چې قران کریم په دې خاص انداز پاغي باندې تزکای چې هغه اصطلاحات هغه اصول سامخه توي قاعده سامخه توي نو قران ثاني قرآن کریم اصطلاحات او قرآن کریم ټکیوم زوتاول پکار دي تاغي زوتاول پکار دي قرآن کریم کې الله رب العزت یو قاعده خدا ليس البر البيوت من ظهورها ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها وکورونو ته شاده غاړي مرادي داس نیکی خونه ده دراتلو د پارا درادن کېدو د پارا ور جوړ شوی دی نو په ور را دن کېګه بچانا سره راوړي په ور را دن کېګه بچانا مراوړه دا یو قاعده قران کې خودلې ده مولانا رومي ذکر کوي دې آیات کریمه بارکی وی اطلب الارزاق من اسبابها وادخلوا البيوت من ابوابها اطلب الارزاق من اسبابها خوراک ته رزق ته داغي خپل اسباب دي رزق دو قسمه دي یو رزق روحانی دی بل بدنی دی نو د بدنی رزق خپل اسباب دي او د روحانی رزق خپل اسباب دي بدنی رزق زمینداریو کا دکانداریو کا تجارتو کا کاروبارو کا دیاړیو کا نو رزق اسباب دي دانه چې د دک شان دي کینا او بڑا بیره او پناستا باندې ډېره نا اسباب به استعمالای کنا دغه شانتی ایمانی خوراک ته د ایمان رزق ته او د ایمان خوراک ته راغیلا خپل اسباب دي قران تبکینی تو قران کریم مجلس تبکینی او نیکانو مجلس لا بلال شي لا الله والا مجلس کې بکینی او الله به ته ملاو شي دا الله محبت به ته ملاو شي راغی خپل اسباب دي لکه څنګه چې د رزق خپل اسباب دي او لاري دي نو وای اشاره کړل او ادخلوا البيوت من ابوابها دا دې آیات یې هم کړل چې لکه راتلو د پاره ور دي د رزق د پاره خپل اسباب دي دغه شان د قران کریم د علم د پاره خپل لار ده او خپل طریقه ده پاغه طریقه باندې قران کریم زدکا لکه ایمان نه قران کریم اصلاح کوي د فرد اصلاح کوي او دارنګي د اجتماعیت د سوسایټي اصلاح کوي د اصلاح طریقه ده الله رب العزت قران کریم را لګل دی د دې په طریقه باندې وکا اور دې په ناج باندې وکا د دې په ناج باندې وکا عقیده سمولی د قران کریم په تعلیم سمکا عمل سمولی د قران کریم په تعلیم سم کا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان د خلقو د سماولو نظام در سره نو مرکزی نقطه چې خلق په یو کیږي او اتفاق پر راځي دا مرکزی نقطه ته معلومه نه و مرکزی نقطه چې خلق په یو کیږي هغه ایمانو نو دا وحدت جوړول دي او دویم دی وحدت او یوواله باقی ساتل نو باقی ساتل الکتاب دی نو نتا وحدت جوړول شو د خلکو میانس کې اتفاق او نه دا اتفاق باقی ساتل شو ولکن جعلنا نورا مارنا راولی گلا باندې او دی وحدت یوواله اتفاق الله تبارک قلوبه زمګه کې بلا فلسفي دي زمګه کې بلا فکرونه دي او زمګه کې بلا تعلیمات دي چې د زمکه پیداوار دي زمینی پیداوار دي که ساينس ته زمینی پیداوار دي که فلسفي دي زمینی پیداوار دي که مخلوق جوړ شوی قوانین دي نو دا زمینی پیداوار دی کته خلک یو کول غواړي په زور باندې یا په زارو باندې همالونو دولتونو یو کول غواړي په قومیت یو کول غواړي په وطنیت او په خاور یو کول غواړي په وطنیت او په خاور یو کول غواړي نو ما الفت بین قلوبهم تر دې پزړه کې مینا نشي اچولې کاپارای بولا رانیزدې کې خزلونه ولا رانیزدې کولې نشي یو کولې نشي دا یو کول ذریعہ الله رب العزت ته معلومه وا الله رب العزت پاغي باندې یو کړل زمینی تعلیم زمینی پروګرامونه د مخلوق جوړ شوی نظامونه هغه په خلکو کې اتفاق نشي راوسته او نه دا اتفاق باقی ساتل شي نه دا اتفاق باقی ساتل شي نه باقی ساتل شي دا یو آسمانی پروګرامو چې الله رب العزت راولېګو دا نه جو طرز مبرېګدا چې تکل د اکثریت نظام راواله دیموکراسي جمهوریت پروګرام کله سرمایدارانه نظام راواله کیپټالیزم راواله کله شخصي نظامونه راواله او توای چې را په دې باندې موږ خلک یو او په دې باندې به من راولو نشی کوله دا مپریږدا واتل بیوت من ابوابها الله چې کمالار مقرر کړی دا پاغیزا البرهان فی علوم القرآن کی زرکشی رحم الله تعالی ذکر کړی دی باشر الامور من وجوه التي ينبغي ان تباشر ولا تعكسوها باشر الامور من وجوه التي ينبغي ان تباشر ولا تعكسوها کارونه پاغه طریقه کوي چې کومه طریقه ولا الله مقرر کړی دا الټا کار مکوئ ولا تعكسوها الټا کار مکوئ
لکه دنیوي تعلیم دا د دنیا د سہولت د پاره دی، دا د ژوند د تیرولو طریقه او نظام نه دی. د ژوند د تیرولو طریقه او نظام نه دی. په دې باندې حلال او حرام نه معلومیږي، په دې باندې جایز او ناجایز نه معلومیږي، په دې باندې خیر او شر نه معلومیږي. داغه د پاره به د الله کتاب لرازي، داغه د پاره به اسلامی نظام لرازي، اغه له بترازي. تاج کمدنو تعلیمو کو جبر ذکر بس یو سہولت شو استاد پاره. خدانه چې ته په دغه طرز باندې عدالت چلو، په دغه طرز سرکاری محکمه او چلو، داری اوسی خپل حیثیت ته داغه نه زیات حیثیت ولا مو ورکوا. دنیاوی تعلیم بس دغه حیثیتو چاغه تعالی د ژوند په سہولت تیر کی زنی فنون زدکا، زنی طریقې زدکا. خدا هغه فنون سره دا هغه خلکو تهذیب مزدا کوا. یو فنون مغرب وی او بل تهذیب مغرب وی. فنون مغرب زدکا یعنی هغه ډاکټري زراوی استلا آسان طریقې سره علاج کیږي زدکا. اپریشن راویس، انجیکشن راویس، ډراپ راویس، ا طریقې سکا زدکا. پاغه طریقه باندې چې کمونو ژوند مت تیراو، چې ته ول د امریکای په طریقه ژوند تیرای، دا غینه د بم جوړولو طریقه زدکا، د ټوپک جوړولو طریقه زدکا. یو میکانیکالیزم، دویم سندره مولا ناغو ټیکنیکالیزم مشندره جوړه کارخانه راوي استلې انډستریالیزم نو انډستری جوړه کا فوجي جی نظام هغه کندرو مرتب کو برابر کو دفاعی نظام برابر کا څنګه خرڅي به څنګه اخلي به څنګه دا به اسلام نزدک ہے. ستا چې کوم نوکرانو سسٹم نے او په کومه طریقه باندې چلیږي دا طرز او انداز منهج زندگی دا به اسلام نزدک ہے، دا به اسلام نزدک ہے. نو یو فنون مغربو او بل تهذیب مغربو. فنون مغرب زدکا خو په اکا کې اسلام جوړ کا. اسلام داغي طرز باندې چې کمندونو کارو کا، لکه پولیس سسٹم نے برابر کو، اوس په پولیس کیسو او څنګه به کوي دا به اسلام نزد کوي. عدالتی سسٹم نے برابر کو، جج به کیسو او ریباسو او فیصله په کم قانون باندې کوي دا به ته اسلام نزد کوي. دا نه چې ته لاغي په طرز باندې بیا فیصله کوي، هغه په طرز د فیصله کوي. نوات البیوت من ابوابها داری او سیدی او خپل طرز مقرر شوی دی، هغه باندې کوا الټا کوي ما خپل عقیده سمای، ایمان سمای، د قران پرانا کې سم کا، قران مجید باندې سم کا، په قران مجید ولا ترقی ورکا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. دا مطلب د صحابه کرامو چې هغه ویل تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
تعلمنا الایمان منگا ایمان زده کو نو بیا قرآن تا اون خطو فازدادنا به ایمانا نو منگا ایمان لطاقت پا قرآن ورکو اگر چه ایمان امراوڑو نو ایمان پسی کارم قرآنو نو فازدادنا به ایمانا دوی مطلب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرده چا فرمایلی دی چې ځنې خلق داسې دي چې هغه قران کریم وایي قران کریم وایي الفاظ وایي ترجمه وکي الفاظ وایي ترجمه وکي خو سره د هغه نه غیر توحید نه خبر نوي د عقیده نه خبر نوي سنن کبرا کې بهقي ذکر کړی دي سنن کبرا کې بهقي وایي زمونږ دغه قانونو چاول به مسلمانی زده کوله پس داغه نه بیا قران زده کو وی لقد عشنا براتا من دارنا وی مونږ په دې طرز یو وخت تیر کو واحدنا یوت الايمان قبل القران مونږ به الفاظ رستو زده کول او ایمان به مخکې زده کو اما حلال او حرام بمزدو امر او زجر بمزدو خوی اوس راسی شوا و انتم اليوم اوس تاسو چیئی اوس وقت کی نوی ثم لقد رأیتو رجالا دا سی خلق ملی دلی دی یوتا احدهم القرآن قبل الایمان تو قرآن الفاظ و تیادی حفظ کڑی تجویدی کڑی وی او سره دینا توحید نپی جنی تو قرآن مجید احکامات نبی جنی فیقرأ ما بین فاتحته الى خاتمته ما یدری ما امره ولا زجره ولا ينبغي ان يقف عنده منه فینصره نصر الدقل وی چورته شروع شنو داسې وی ته وای چې سوای ما سه وبینو لیداتا خلک په مطلب نه پويږي په عقیده ته نزدان کړه ایمان ته نزدان کو قرآن کریم پس دکړه سره او ځان پوهه کول سره د ایمان ترقی راځي دا حدیث دا مطلبو تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ورپسې ټکه دا د فزدنا به ایمانا چې ایمان کې ترقی راولي یقین مضبوطول غواړي توحید د عشق مرتبه تر رسول غواړي نو قرآن لا بزور ورکی قرآن کریم لا بزور ورکی استادان هغه ته اصطلاحات وي او هغه ډیر مختصر وي او چې کم تفصیلی وي نو هغه ته اکثر مساله الہ وي مساله الہ وته وي توحید اقسام وغیرہ پاری کی ذکر کی زمنګا پښتانو استادان هغه ته اصول د قران کریم وایي ته قران کریم د زده کړې لپاره ځنی بنیادی خبره اصل بنیاد ته وایي اساس ته وایي یعنی هغه بنیادی خبره قواعد او ضوابط چاغي سره فهم د قران اسانيږي فهم نو قرآن اغی سراسانی کی شیخ القرآن رحمہ اللہ پاغی کی آل عرفان لکلو آل عرفان فی اصول القرآن
رستم شیخ سے ابراہیم اللہ تنشیط الاذان لکلو تنشیط الاذان دارنګ نور شيوخو هغه باندې کتابونه لیکلي دي پای کتابونه لیکلي دي دا سانتیا د پاره او د جمع د پاره اسانتیا د پاره او د اجتماعي جمع د پاره چې موږ ته خبرې ټوله مستحضر شي او جامع یاد شي ناغه اصول چې استادان بیانې د فهم د قران د پاره ناغه غټ چې کمندنو سالور قسم دي یو هغه دي چې ټول قران کریم سره تعلق لري مجموعي قران کریم سره دویم هغه دي چې تعلق لري د فهم د صورت سره د فهم د صورت سره دریم هغه دي چې تعلق لري د فهم او د پوهې د یو آیات سره او څلورم هغه دي چې کلمات منفرده سره تعلق لري کلمات منفرده سره تعلق لري کوم اصول او کوم خبرې چې تعلق لري د ټول قران کریم سره نو هغه مونږه لاندې پینځو خبرو کې راجمع کوو یو خبره قران کریم کوم کتاب دی قران کریم کوم کتاب دی یعنی تعارف د قران دویمه خبره قران کریم سوئی قران کریم سوئی یعنی موضوع د قران کریم درېمه خبره قران کریم چا سره خبرې کوي قران کریم خپل خبره چاته کوي یعنی مخاطب د قران مخاطب د قران سالورمه خبره قران خپل خبره څنګه کوي یعنی انداز بیان د قران انداز بیان د قران پینځمه خبره قران چې بیانو کی نو سبوشي یعنی اثر د قران کریم نو قران کریم اثر باز ټول اصول چې د ټول قران سره کم تعلق لرو هغه دی پینځو خبرو تراجمه شو قران کریم کوم کتاب دی قران کریم سوئی چته وئی څنګه وئی چې وی وئی سبوشي بس دا پینځه خبرې دي تعارف د قران کریم موضوع د قران کریم مخاطب د قران کریم انداز بیان د قران کریم اثر د بیان د قران اثر د بیان د قران اولانه خبره
د قران کریم تعارف او د قران کریم پیژنګلو دا چې سره او پیژندل شي نو باندې حق نشي ادا اول او چې وی پیجنی نو شوق په کیم زیات شي او حق ادا شي لکه تاسو کتابونو کې وای بیا په طلب د مجهول مطلق راشي طلب د مجهول مطلق براشي نو تعارف د قران ضروری دی کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل یو ورځ د مدرسې نه را روانو په لارګو پان را سره غټ پان باغ راوړو الله دې غریق رحمت کی په لارګو پان را سره په زموږ مدرسې سره خوا کې ګودرو نو د شګای نه بچ کمندنو په کیشتای کې خلق ملمانه په دغه ځای را پورې وتل وې دغه ځای چې ته ملمانه را پورې وته او اله دې لارې ته شو نو ما سره یو ځای شو ما ته وی چې ته ولي الله مولوی سه پیژنې ما ته چې ولي وی چې کار مې و سره وې ما چې راځو وبشي په دې ما سره روان دي پخې پخې خبرې را سره کوي په اوځای کې زمون کلی کې دمازای دي نیمنګا غزای کې لګه دما کو نیما پان کې خو د دې ګټ پان نه دې ته مې چې لګه دما وته نه کو دې راته چې خلک نه چې کې ناستو یو لګه دما موکړه دې ما ته وی چې پاسونه پمانه وخت کېږي چلاړ شو ما ته وی چې زجزو په پړ ما راړو غلک درونو وې دې د بلا بچی پړ تم د لاس کو چې راوړی راته بیمار ته وی چې د خدای بنده لګي راوړل وکنه وی طبيعت خنو خو راوړل پیراوړل راته چې پاندې راته راوړل چې کلی ته ورسېدو دې ته ما چې دا سره تاسو شو دغه بیٹک کې نه زدا پړ غرزوم راځم وما لرګي کې خو پړ مې ارتاو کو پیراړم بیٹک کې د سره کې ناستم او به مې راوړې بیا مې ډوډۍ راوړه دې کې ناستو چې کې ناستو وې دې ما ته وې چې ما ولي الله مولوی صاحب سره ډوډۍ خړلې و او زبال ته ډوډۍ خو ما ته چې مولا سړې دې شپته نه لګي یا ور کوي یا ور کرا نه مولا دې وبدي کشي هیڅ پته نه لګي ته ډوډۍ خوره خپ آرام بیا به خبرې کو پیش ډوډۍ خوړه بما ته وای چې زونه بما دا سلاسو ساندل بما ما ته چې وایا استاد ولی الله سره سکار دی بما ته چې ته ولی الله کنه درس په تحیاتو کې ناشته چې جی خپانه شي او معذرت او کنه هغه ټول خبرې چې کمندنو پیدا ولي وې د دینه مخ کې زنه پیجندلم نو زما مقام وسره نو خو چې وی پیجندلم اوس معذرت کوي په پیجنګلو کې دا چللې دویم باغی فرمایل و یو سړی دی هغه سره غړای دا او زوی ول د دوبای نه را لګل د ته پتا نشتا چې دا د سورو پودا دا رسورو پودا دیو سره پټی تومزي او بخور و سروم کوي واخو سروم ری بي یو ورځ ته چاوي چې دا غړای تا چولې دا نو دا راډو غړای د 1 لک روپۍ قیمت دی ویخه اوس دې غړای وباسي رومال کې تاو کی په جیب کې واچي او جیب په بڑا کې وردن نه کی ولی د دین مخ کې دته دا غړای معلومه نه و اوس وته څه شو معلومه شو یو ورځ جمعات کې ناس ته ماسپخین ایموز میو کو داغه خپل جانماز او د تختګي غوند کې په غیبه کې ناستو په جانماز را تعلق خور کړو نو ناستو ما په جانماز یو مل مراغه
می هغه سره لګ نږدې کېناستو ما ته لګ ځای پرې خو دو نه په جانماز کېناست بیا مې ورته لګ نور پرې خو دو وی زید جانماز نو وته لم او دې په جانماز کېناست وی دې ما ته وای چې ولی الله مولوی سے پیژنې ما ته چې ولی الله خو دې پلار د جانماز او یاستو وی سړی خرچ و د انګل جانماز نه پاله شو ورته وی چې خبر نشي وی اوس لږ سات مخ کې زه د جانماز نه یستلم او لږ سات پس ما ته ټول جانماز پریږدي ولی پیدا د پیژنګلو فرق دی دا د پیژنګلو فرق دی پیژندل او سبه د ژوند قانون کې بیا تا ته د ثواب یو کتاب ښکاری د آخرت د فائدو کتاب د تخکاری خو چې کله د قران کریم او پیژاند اوس په قران کریم چې د